طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الصافات. د ابراهیم علیہ السلام واقعا شروع ده. کله چې نمرودیانو ابراهیم علیہ السلام اور ته لړکړو، الہ العالمین په ابراهیم علیہ السلام باندې دا اور ګل گلزار کا، دا نمرودیانې ذلیل کا، شرمنده کا، رسای کا، روغ رمټ تنوتو. راغه ابراهیم علیہ السلام لوط علیہ السلام ته ورارخ پلتا. وقال و ابراهیم علیہ السلام لوط علیہ السلام ته انی یقینا ذچم ذاهب منا تلون کیم یعنی مهاجرون هجرت کون کیم دار الکفرنا ز هجرت کوم نور الى ربی منا الى رضا ربی د پاره د رضا در خپل طرف د شام ته هجرت کوم وي. سيهدي نظر دې چې هدایت بو کی ما طرف زما یعنی لار بو خیماتا. اوس د دین د بقا لپاره ابراهیم علیہ السلام د اولاد دعا کیا. رب رب زما هب لي راکی ماتا ولدا ولد من الصالحین دنی کانونا. رب کریم فرمائی فبشرناه پزر ورکمونگا هود ابراهیم علیہ السلام لرا بغلام پیو هلک سرا حلیم صبرناک اسماعیل علیہ السلام. بعضی وی چی اسحاق علیہ السلام، بعضی وی اسماعیل علیہ السلام. اغا مفسرین چی وی ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام دے. قول دا امیر المومنین عمر فاروق سیبا، دا قول دا علی المرتضی دے، دا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، قول دا ابو حریرہ، قول دا ابو موسیٰ الاشعری، دارنگی دا کعب الاحبار، وهب ابن منبه، مسروق، عبید ابن عمر، قاسم ابن محمد، امام مقاتل سیب او دا ابن جریر طبری. دا دی طولو دار آیا دا چه ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام دے. دویم قول چه سوکوی ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام دے. دا قول دا عبداللہ بن عمر، دارنگی دا عبداللہ بن سلام سیب، حسن بصری، سعید بن المسیب، امام شعبی، امام ابو یوسف، امام مجاہد، دارنگی محمد ابن کعب، ربیع ابن انس او دا عبداللہ ابن عباس سیب یو قول پدی کی همشتا دیوی چی ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام دے. نو رب کریم فرمائی فبشرناه پزر ورکمونگا هود ابراہیم علیہ السلام تا بغلام پہلک سرا حلیم صبرناک. فلما پسر کلا بلغا چور سیدو معه د سرا ابراہیم علیہ السلام سرا دا غلام حلیم صبرناک لک السعی زید سعیتا. سعی مختلف معنی، بعضی وی ما بین د صفا و مروه ته چې کله ورسیدو، یا السعی کار کولو ته چې کله ورسیدو، عمل کولو ته چې د الله د رضا د پاره د عمل کولو قابل شو یعنی بالغ شو، یا دومره شو چې مزل کولای شو. نو رب کریم فرمایي فلما پسر کلا بلغ چې ورسیدو معه د سرا سعی مزل کولو ته قال نو ویل ابراهیم علیہ السلام یا بنیا اے بچونیا زما اسماعیل علیہ السلام ته وی انی یقینا زچ مرا ګورم فی المنام په خوب کې امر کولې شي ماته په ذبح استا باندې. انی یقینا زچ ما اذبحک ذبحکم تعالی را په خوب کې فانظر پس سوچو کا وګورئ نه سوچو کا اے اسماعیل علیہ السلام ماذا ترى سده چاغه سشه چاغه چې تو ګوري یعنی سم مشوره را کې ماتا س امر دې استا پدې کې. کبل سوکوینو دا به ورته ویل چې اضغاث او احلام د ګډ وډ خوبونه دي. سوکوی په دغه ټیم کې 14 کالو، سوکوی د 2 کالو. قال نو اسماعیل علیہ السلام یا ابتی پلار جانا زما افعلوا کا ما هغه ستؤمرو چې امر کولای شي تا ته ستجدونی زرد چې وبګوري مال را ان شاء الله کچره اراده وشو د الله تبارک وتعالى من الصابرین د صابریننا
زر دې چې ما به وګوري د صابرینو نه سناشنا تابعدارانو. رب کریم فرمایي فلما پس هر کلا اسلم منا اتفقا چې سره متفق شو یعنی گردن نهاد شو تابع شو په امر الله باندې. وتله من وای چې ولد ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام لرا یعنی سوم لولو للجبین من على الجبین په خیړخ باندې پړ مخه یعنی عام طور چې خلق ذبح کوي هغه شانتي جبین ذکر هغه کله چې هو سوک سملی نو دا مخه لګي دا سي پړخ باندې سم لولو جبهه تندی ته ویل کیږي او جبین اړخ د تندی ته ویا نو وتله وای چول دلاین سم لولو دلرام للجبین علی الجبین په خیړخ باندې پړ مخه او سي حلالیا ګورا ابراهيم عليه السلام سترګې پټې کړه د دې لپاره چې رحم می پیران شي چاړه را کاږي په دغه ټیم کې فرشتو اسماعیل علیہ السلام اوچت کو د جنت نه یو ګډ راوستو نو ابراهيم علیہ السلام هغه ګډ حلال کړو. بعضی وای چې دا هغه ګډو چې قابل او حابیل مقابله وا چې د چا قرباني قبول شون هغه په حق وي. حابیل چې دا شپون کې او دا قابل زمیدارو د حابیل ګډ پورته کړی شو اسمان ته نو هغه ګډ وای راوستل شو. رب کریم فرمای ونادیناه आवाज وکړو مونږ هودی ابراهیم علی السلام ته یا د وحی په ذریعہ یو غیبی आवाज په وشو ایا ابراهیم اے ابراهیم علی السلام قد صدقت پتحقیق سره تاریشته کړه الرؤیا خوب لرا امتحان کې پاس شو ابراهیم علی السلام ان یقینا مونږه کذالک هم دغرنګ رب کریم فرمای نجزی جزا ورکو بدل ورکو المحسنین نیکو کاروتا نیک خلقوتا جزاء مثل ذالک بدل په مثل ده. ان هذا یقینا دا واقعا چې ول هو خامخام د البلاء امتحانو په ابراهیم علی السلام باندې المبین خکارا کامیاب شو په امتحان کې. وفدیناه فدیه کی ورکه مونږ دلره بدله کی ورکه مونږ دلره بذبح منا ذبح عظیم لویا یو ګډه چاق ګډه قربانی لویا مول ورکه چې ګډو. وترکنا پر خود مونږ علیه پر ابراهیم علی السلام باندې سشه ثنای حسنه د هر چا په زبان کې د ابراهیم علی السلام تعریف د مونږ کې هم دارنګ هر اختر ګورا لوی اختر کې د ابراهیم علی السلام تعریف کیږي واقعا د ابراهیم علی السلام په جمعتونو کې بیانېږي. نو ترکنا پر خود مونږ علی پر ابراهیم علی السلام باندې ثنای حسنه معنا هر څو کې تعریف کوي فل اخرین پرستنیو کې باقیینو کې مونږ دغه تعریف پرې خو سلام سلام دی رب کریم فرمایي مننا د جانب زمونږ علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې کذالک هم دغرنګي نجزي بدل ورکو مونږ الله وي المحسنین نیکو کار وتا انه یقینا د ابراهیم علی السلام من عبادنا د بندگانو زمونږ نو المؤمنین د مؤمنانو نا وبشرناه زر ورکم دلره باسحاق په اسحاق علی السلام باندې نبی من الصالحین د نیکانو نا وبارکنا وبرکتنا نازل کړمږه علیه پر ابراهیم علیہ السلام باندې وعلى اسحاق او په اسحاق علیہ السلام باندې یعنی په کثرت د اولاد سره ابراهیم علیہ السلام باندې وعلى اسحاق او په اسحاق علیہ السلام باندې اکثر انبیا د په نسل کې او په نسل د اسحاق علیہ السلام کې یو قول راځي چې زر پیغمبرانو. رب کریم فرمایي ومن ذریتهما او د اولادې د دې دوانو نه د بچو د دې دوانو نه محسنون بعضی محسنین کاندی مؤمنان هم شتا وظالمون او بعضی ظلم کون کی دی علی نفسه په نفس بل باندې په شرک سره ظلم کیا لنفسه اعلی نفسه په نفس بل باندې مبین خکارا. ولقد خامخ پتاقی سره مننا احسان بار کړو مونږ الله وای علی موسی په موسی علیه السلام باندې او هارون علیه السلام باندې بالنبوت والاسلام په نبوت او اسلام سره ونجیناهما ونجات ورکړو ما دي دوانو لرا
وقومهم او قوم د دوانو لره بني اسرائيل لره من الكرب من الغم د غمنا مصیبتنا العظیم د لوینه چې غرق وو دریاب کې دی ټول تیر شو فرعون راغی غرق شو دي ته نجات ملاو شو ونصرناهم امداد کړو ما دي دوانو سره په مقابل د فرعون او د قوم دا کې فكانوا فصاروا پسو ګرځیدل دي موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او قوم د بنی اسرائیل هم الغالبون هم دی غلبه کوونکی غالبا زورور په قبطیانو باندې د بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام واتیناهما واعطینا ورکړیو ما هم دي دوانو لرال کتابه ورکړیو ما هم دي دوانو لرال کتابه تورات المستبین من واضحه چې حلال او حرام پکې بیان او چې دا حلال دی او دا حرام دی رب کریم فرمایي وهديناهما ثابت پرخوم دلرا مضبوط پرخوم دلرا الصراط المستقيم من على الصراط المستقيم فنغل ربنا وتركنا پرخوم عليهما پدیدونو باندې ثنا حسنه في الاخرين من في الباقيين في لسان الاخرين پجبه درستنی خلقو کې د دې تعریف کیږي سلام منا سلام دی د جانب زمون علی موسی په موسی علیہ السلام باندې او هارون علیہ السلام باندې ان یقینا من كذلك ام دغرنګ نجزي بدل ورکومغه المحسنین نیکانو ته لکه څنګه چې دې ته بدل ورکړې شی و نیکا انهما یقینا د دون موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام من عبادنا د بندگانو زمون المؤمنین د مؤمنانو نو د دونا ذکر د الیاس علیہ السلام راځي وان الیاس یقینا الیاس ابن یاسین لمن المرسلین خما خور لګل شی د رسولانونا الی قومه قوم پلتا الیاس علیہ السلام کی دو قول دي یو قول منقول دی د عبد الله ابن مسعود او د امام قتاده سیمنا چې دا الیاس هو ادریس النبی دا ادریس علیہ السلام دی هغه ادریس علیہ السلام چې ورفعناه مکانا علیا چې سرورم اسمان کې دی وی هغه الیاس دی دویم قول د اکثر مفسرین دی وعليه جمهور العلماء عبد الله ابن عباس او جمهور علماء وی چې دا الیاس او ادریس جدا جدا رسول دي وان الیاس یقینا من الیاس علیہ السلام وان الیاس یقینا الیاس ابن یاسین لمن المرسلین خما قول را لګل شی د رسولانو نه الی قومه قوم پلتا اذ بغى وقت قال چویل دی الیاس علیہ السلام لقومه قوم پلتا الا تتقون عبادت غیر الله ایا نه یریږئ تاسو د عبادت د غیر الله نه ځان نه ساتئ تاسو الا تتقون ایا ځان نه ساتئ تاسو عبادت غیر الله یعنی ځان وساتئ کنه ورته الیاس علیہ السلام دی قوم ته اتدعون منا بل یعنی اتعبدون یا تاسو عبادت کوئ بعلا دبوت بعل اکرمه قتاده سے بو البعل الرب بلغه الاهل اليمني بعل د یمن په لغت کې رب ته ویل کیږي دارنګ دي د غوا په شکل کې بوت جوړ کړو دیش غزوګدو شل غزې سورو سلور مخونه وو سلور سوې منجوران ورته نیولیو دی به ورته بعل ویل یو قول دا چې د خزي په شکل کې جوړ کړو دی ورته عبادت کولو نو الیاس علیہ السلام دعوت د پاره ورغه ورته تدعون يتعبدون تاسو عبادت کوئ بعلا دبوت بعل چې بعل د تاسو ورته بعل وای وتذرون پر خیر تاسو احسن الخالقین احسن د خالقینو رب کریم پر خیر د بوت عبادت کوئ احسن الخالقین خد شکل جوړون کو نام اغه سوق دی الله احسن الخالقین سوق دی الله چې الله دی ربکم معنا هو ربکم دا رب تاسو دی ورب آبائکم رب د پلارانو تاسو دی والاولین غچب اولین دی پخوانی دی فکذبوهما پس نسبت د دروغ وکړو دی د الیاس علی السلام په سبب د دعوت د فای سببیه دی فانهم پس یقینا دی یعنی په سبب د دروغ نسبت د دروغ د دی لمحضرون خامخاشل د حاضر کړي شیونه په عذاب کې الا مگر عباد الله بندگان د الله چې دي المخلصین خالص کړي شوی
اغي به د عذاب نه بچوي اغي ته نجات ته وترکنا پری خود مونږ علیهم پریس الیاس علی السلام باندې ثنا حسنه خلق تعریف کوي فی الاخرین منا فی لسان الاخرین پجب درستنی خلقو کې رب کریم فرمای سلام اے سلام منا سلام دی د جانب د مونږ علی الیاسین په الیاس علی السلام باندې ان یقینا من كذلك ام دغرنګ نجزی بدل ورکوم المحسنین نیک کوونکو ته انه یقینا د الیاس علی السلام من عبادنا د بندگانو زمونږ نو المؤمنین د مؤمنانو نو واقعه د لوط علیه السلام ذکر کیږي وان لوطا یقینا لوط علیه السلام لمن المرسلین خامخ اور لګل شوی د رسولانو قوم پلتا اذ نجیناه پاغه وخت کې چې نجات ورکو مونږ دلره او اهله اهل د دلره اجمعین په غونډه باندې فهل د کې دولورګانی وي هغه ته هم نجات ملاو شو یو بیبي د پاکه وا هغه ته هم نجات ملاو شو یو بیبي د عائله منافقه وا هغه قوم ته خبر ورکو چې منکر خسته لکان راغلي دي خو فرشتگان راغلیو خسته شکل کې نو قوم ته خبر ورکو هغه منافق یادیم رب کریم فرمای الا مگر عجوزا ابودی وعائله بیبی د منافقه فی الغابرین معنا شو پات کیدون کې په عذاب کې فی الغابرین معنا شو رست پات کیدون کې په عذاب کې ثم بدمرنا زر زر کړمږه یعنی هلاک کړمږه الاخرین غنور خلقا اے مکیوالو وانکم یقینا تاسو چی وی لتمرون خامخاتریږي تاسو علیهم من علی قریاتهم پکلو داغي کې مصبحین من وقت الصباح په وقت صباح سبای کې وبالليل او د شپې هم تیریږي فلا تعقلون تاسو عقل ناخري عبرت ناخلي دغه کلونه بیګا او سبا تیریږي تباشوي کلی چي دي داغې نه عبرت ناخلي دی پر قریب باندې تیریدل او پدې کې مرز د هلاکانو الہ العالمین ټول هلاک کړل د کانو باران پیوکو د چاټه او د منګي عمر د کانی پیورله د ازمک اول جبرئیل علی السلام پدې وزر باندې او ټول هلاک شو تباہ او برباد شو بیا د ازمک الله فجعلنا عاليها سافله د ازمک بر ازمکم داسې لاندې کړ پیوي لاندې ازمکم بر کړه بیا د کانو باران پیوشو د هر چا نامه پیلی کړ شو د فلان کې د پاره مقرره ده یو پکې پړشو حرم کې سلوي خورز بعد چې وته ګړس شو چې هغه موشتلو هغه هلاک شو نو رب کریم دی مکیوالو ته وې دي مشرکان وته وانکم لتمرون علیهم خامخاتریږي تاسو په دې باندې مصبحین معنا وخت الصباح په وخت د صبح کې بیا عبرت ناخلي وبالليل د شپې تجارت ته چې زید په دې باندې تیریږي په دې قریو باندې چې تباشوي دي افلا تعقلون ایا تاسو د عقل نه کار نه اخلي عبرت نه اخلي دینه اوس د یونس علی السلام قصه بیان الہ العالمین دا د موصل خاریه ته لګل شو یونس علیه السلام موصل د عراق او د شام په منځ کې شمالي اړخ ته مل د عراق سره لګیدلې ده قومیانو ته د ایمان دعوت ورکوم هغه ایمان راوړلو نو الہ العالمین ورته ویل چې ته درې شوارو ذات دي کې اوسه درې شوارو ځنه وخت کې به تنوزي چې درې مرسب شو تهجد ته چې پاسه د یونس علی السلام ګوري چې د اسمان لمنه ټول سره شوی دي و یریدو د یرینه و تختیدو دغه عمل الله تبارک وتعالى ته خوخ نشو چې دا قوم د عذاب ته ورکو ځکه چې کوم یو کلی کې پیغمبر موجود وي او کلی باندې عذاب ناراضي وي بل ما ته ویلو چې درې شوارو به پوره کې بیا بزي ته د تهجد ټیم کې روان شو کشته ډکشي و سم په ډکشي کشته ته لاړو سور شو کشته چې من دریاب ته ورسېد نه روانې ده کشتی باندې اعلان وکړ چې څوک دا غلام دی او د خپل بادار مالک نه بغیر اجازه تختیدل دی یو ځل ویل دریم ځل جواب ورنکو به قراندازي وکړه پچې واچوله درې ځل پچې د یونس علی السلام وته نو یونس علی السلام ټوپ کو دریاب ته څنګه ټوپ کو دا مې په غړب سره تیر ک
پدې کې بعض مفسرین وایي چې 3 ورځې وو، مجاهد سے وایي 3 ورځې، سعید ابن جبیر سے وایي 2 ورځې وو، دارنګه کلبی سے مقاتل سے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي 3 ورځې، ضحاک سے وایي 20 یومنا 2 ورځې وو. نو د مې په ګډه کې تسبیح ویلا، نو الہ العالمین بیا بهر کو. او قومیانو چې د اسمان لمن تو قتل چې د اسمان ارادي خراب دي، عذاب راتلو والا د مشرانو دي، کشرانو ته چې وګوري یونس علی السلام شته او کنيشته، نو غویل نشته، پوه شو چې عذاب راځي. عاجزان شروع ک مشومان ويسته، زنانه ويسته، ساروي ويسته، عاجزان شروع ک، نو قوم باندې عذاب را نغه معاف شو. باغي هغه کوم یو دی چې عذاب نه بچ شوی دی، عذاب پیراتلو والا خو بچ شو د عذاب نه، الا قوم یونس، هغه قوم د یونس علی السلام دی. رب کریم واقعا د یونس علی السلام ذکر کیا، و ان یونس یقینا یونس علی السلام لمن المرسلین، خامخا لګل شو د رسولانو نو، اذ په وخت کې ابق من هربا، چې و تختید منډه کړه د کلینا ال الفلک کشته تا، یعنی د قوم خپل نه لاړو کشته ته، المشحون من ډکړې شوی تا، د خلکو نه ډکړې شوی واغې ته ورغه. رب کریم فرمایي کله چې هغه کشته نه روانه ده، فساهم پس فقرع پس رپچي واچولا، قرع واچولا خپلو کې، فکان فصار پس وګرځیدو د یونس علی السلام من المدحضین، منا د پچی بیرل شیون، من المدحضین د پچی بیرل شیون، مدحضین پچ چې سوکو بیل هغه ته ویل کیږي. کله چې دا پچو بیلل نو دریاب ته ټوپ کو، فالتقمه، رب کریم فرمای په غړب سره تیر کدل یونس علی السلام لرا الحوت می، وهو دا حال دا په دا وخت کې ملیم ملامت کون کې او ځان خپل لرا. کله چې مې تیرولو نو په دغه ټیم کې د ځان ملامت کولو چې له تا ظلم نه دی کړي، ما خپل ځان باندې ظلم کړي دی. رب کریم فرمای فلولا انه پس کچره نو دا یونس علی السلام، فلولا انه کان پس کچره نو دا یونس علی السلام فی بطن الحوت، پګیړه د مې کې من المسبحین د تسبیح وینکنا، یا من المصلین د منسکون کنا، دنیا کې ډېر زیات منسکول ده، کچره نو د تسبیح کون کنا یا د منسکون کنا، للبث خامخا بد درنګ تیر کړي، وخت تیر کړي، فی بطنه په خېټه د مې کې، الی یوم یبعثون تر روز قیامت پورې، الی یوم یبعثون تر روز چې قبر نه پورته کول شي خلک، یعنی روز قیامت کې تر روز قیامت پورې د مې په خېټه کې به دا باغې د پر قبر وي. فنبذناه ای فطرحناه پس وغرزول مونږ دلره یونس علی السلام لرا د مې خېټه نه، بالعراء منا خالی میدان کې، په مقدس مکه صحرا کې، یعنی ډاک اسم نو، وهو حال دا یونس علی السلام سقیم منا مریض بیمارو. رب کریم فرمای وانبتنا راشنکړه مونږ علیه له پدبانی له دل شجره ونا من یقطین د کدونه القرع، قرعین سرا کدو ته ویل کی، کوم شی چې جړل نه لري هغه ته یقطین ویل کی، هدلته مراد تینا کدو ده، دا پانی په داسې راغې د باندې لګ لګ نور به په لګېدو، بدنی پشان د مشومانو شوی او ډیر نرم شوی او ډیر کمزور شوی او دا نور په نه لګېدو ځکه کمزور شوی او. رب کریم فرمایي دویم ځل ورسلناه ولګل مونږ دی لرا یونس علی السلام لرا الی 100,000 سل زر کورونو تا، او یزيدون بل یزيدون بلکې زیاد د دینا، فامنوا پس ایمان راوړو غي، فمتعناهم پس ایشور کوم غي لرا الہین تر یو ټیمه پورې د انبیاء واقعات خلاص شو. رب کریم فرمای فاستفتهم پس تپوسو کا در اهل مکه او مشرکانو نا، څوک چې فرشتي بنات الله ګری وای چې دا فرشتي د الله لولیان دي، الیاذ بالله. دینه تپوسو قال ربک یا ربستا البنات، ربستا لرا البنات لون دي، ولهم او دي لرا البنون زامن دي،
داسې ورته وایي ځان د پاره چې کوم شی نه خوښوئ تاسو اله العالمین ته هغه شی خوښوئ لورګانې خو تاسو هم بد ګڼئ یا ورته داسې وایه چې دا مونږ ملائک کله پیدا کولو دی ورسره دی ګواهانو ام خلقنا یا کنا پیدا کړی مونږ الملائکه دا ملائکه اناسا مؤنثات زنانا وهم حال دا دي چې شاهدون حاضرون حاضر په هغه وخت کې په وخت د پیدایش ته دي کې نه نو حاضر درو جن دي الا خبردار انهم یقینا دي چې من افکهم من کذبهم د دروغ خپلونه لا یقولون وای چې دي ملائک بنات الله دي دروغ وای لګیا دي وای بل دی وای ولد الله ولد زیګ ولد الله الیاذ بالله دا خبره کوي وانهم یقینا دي چې په دې قول کې لکاذبون خامخ دروغ جن دي په خپل مقالاتو کې اصطف البنات اصطف البنات اي غره کړی الله البنات لورياني على البنين پزامنو باندې تاسو د دروغ قول کوي مالکم سچل دي تاسو لرا كيف تحكمون سرنګي فیصله کوي تاسو په الله باندې چې وايي ملائک بنات الله دي ځان نه لګیاي څه دلیل در سره نشته افلا تذكرون تاسو پن نخلي ام لكم يا كنا لكم تاسو له سلطان څه دلیل دی په باندې چې ملائک بنات الله دي مبين خکارا نو که دلیل در سره فاتو پس راوړې به کتابکم کتاب تاسو یعنی دلیل تاسو چې پکې وي راوړې نرشي ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینی په دا خپل کې وجعلوا رب کریم ګل کوي وجعلوا غرزوري دي بینهم پمنز د اله وبین الجنه او پمنز د ملائکو کې نسبا نسب غرزول د قرابت ها ملائکو ته جن ذکر ویل کېږي جن په معنا د پټوالي باندې راځي دا ملائک هم دسترګونه پټ دي جن ماده چې کوم شي کې راځي په معنا د پټواله نو ابن عباس سے وایي چې مراد تن ابو الجان دي خام مجاهد سے وایي چې مراد تن ملائک دي ملائکو ته بنات الله ویلا وجعلوا غرزول دي بينه پمن ذیلا وبين الجنه پمن د ملائکو نسبا قرابت لرا والله ولقد اي والله قسم بالله لقد خامخ پتا کې سلام علمت الجن پوی ملائکم پوی دي انهم یقینا د مشرکان چې لمحضرون خامخ حاضر کړي شوی دي فل عذاب پازاب کې اوس پاکي بیان الہ العالمین سبحان الله پاکی د الله تبارک وتعالى لرا اما دا غسنه یصفون چې دي سو یقولون دي چې سو هغه نه پاکی د الله لرا چې ملائک بنات الله غني الا عباد الله دا استثناء ده من المحضرين چې غیبه کافران به حاضر کړي شي وي په عذاب کې الا مگر نه به حاضر کړي شي په عذاب کې عباد الله بندگان د الله المخلصین خالص بندگان د الله دی په نجات کې وي فانکم پس یقینا تاسو چې کافرانو و ما وغبطان تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ما انتم هغه چې تاسو علیه په عبادت د دې بوتانو ما انتم ما نافیه ده نه تاسو علیه په عبادت د بوتانو بفاتنین فتنه چون کی غیر لرا گمراه کون کی غیر لرا نه الا مگر گمراه کوي تاسو فتنه کیا چوي تاسو منه چلره هو چې د صال الجحیم چې داخلي دم کې وي جهنم ته یعنی په لوح محفوظ کې دغه شقاوت بدبختی لیکل شوی وي هغه تاسو گمراه کولای شي بل څوک نشي گمراه کولای جبرئیل علیہ السلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ول ډیر ناراضي ماته لګ زیات راځه جبرئیل علیہ السلام ورته ما مننا نشته زمونږه یو فرشتهم الا مگر له غیر مقام یوزی معلوم فی السماوات پاسمانونو کی یعبد الله چې عبادت د الله تبارک وتعالى کی پاغزه کی مونږ د الله د اجازت نه بغیر نشو راتلی وي و ان یقینا مونږ چې د جبرائیل علیہ السلام ورته لنحنو خامخ مونږ الصافون منا صفتلون کیو فی الصلاه پمانځ کی ها کلبی سے وای صفوف الملائکه فی السماء صفونو د ملائکو په اسمان کې للعبادت ک صفوف الناس
د پاره د عبادت پشان د صفونو د خلق دی لکه زمکه کې څنګه صفونه تړي دارنګ ملائکه هم په اسمان کې صفونه تړي وی ورته جبرائیل علیہ السلام وإنا یقینا منچو لنحن خامخامونگا المسبحون من المصلون منز کونکیو ها یا تسبیح وینکیو گور دا والصافات الصفانه مراد شو فرشتگانا طول صورت پدی لگی دلی چه انبیاء ملائک پیریان دا طول الہ العالمین تا عاجزی کئی عبادت کئی وإن كانوا إنه كانوا يقينه دا مشركانا مخكدر أطلوستانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أهل مكة لا يقولون خامخا ويلدي لو أن عندنا كتشري منسر ذكرا سنسيد يعني يو كتاب من الأولين مانا مثل كتاب الأولين فمثل كتاب دا أولنيو لكنا مانا لصرنا خامخا قرزيدلي بومونغا عباد الله بندگان دا الله مخلصین خالص کړي شوی دا داوی به کول کله چې راغدي کله چې پیغمبر علی السلام راغی فکفروا پس دی کفر کو بالنبي صلی الله علیه وسلم به ای بالنبي فسوف پزر دي چې علمون په بشری ما يفعل بهم سبق کول شي په دې باندې ولقد خامخ پتاقی سره سبقت مخکې شوی ثابت شوی کلمتنا کلمه زمون وعده زمونږ په نصرت باندې د فتح سره پازل کې لعبادنا د بندگانو زمون د پر المرسلین را لګل شي رسولانو ته انهم یقینا دا رسول چې دي فیصله پازل کې شوی د لهم دی لرا المنصورون من امداد کړی شوی دي وان جندنا یقینا لخر زمون چې دي مؤمنان او د رسول لهم دی لرا الغالبون لهم الغالبون هم دی غلبه کون کې دي زوراور دي هم دي فتول من اعرض اعراضك عنهم دري كافراننا حتى ترى وقت پورے حتى حين تر یو ټیم پورے ابن عباس سے وہ تر مرګ پورے مجاهد سے وہ یوم بدرن تر ورځ د بدر پورے چې تو به دل رقتله دارنګي سودی سے ویا حتى نامرك بالقتال تادي چې امركم تعالی په جنگ تر دومره وخت پورے انتظار وکا مقاتل سے ودایت منسوخ شوه د پایت د جهاد سره وابصرهم غور دي تکل چې عذاب په نازلېږي اذا نزل بهم العذاب فسوف پزر دي چې يبصرون دی به ګوري یعنی علمون په بشي په دې باندې څه چل کول شي یا وابصرهم من بصیرتنا اعلمهم په ورک دی له عذاب الله باندې فسوف پزر دي چې يبصرون په بشي دي اف بعذابنا رب کریم فرمایا عذاب زمون باندې استعجلون دي تلوار کوي زرغوړي اف بعذابنا ایا پس عذاب زمون لره یستاجرون جلد غوړي دي چې انزل علينا حجاره من السماء مون باندې د کانی نازل کړه اسمان او غیره دا به ویل فاذا نزل پس کله چې نازل کړي شي په دی باندې دا عذاب بساحتهم فساحود دي کې فساء فبئس پس ډیر بد دي صباح المنذرين صباح الكافرين صباح د کافرانو والمنذرين من يرى ورکړي شي کله چې په عذاب نازل شي وتولى من اعرض اعراض كانهم ددينا حتى حين تر یو ټیم پورې وابصر منا ګور دیتا اذا نزل بهم کله چې نازل شي په دې باندې عذاب فسوف پزر چې يبصرون ګوري بدی ماذا يفعل بهم سبق ولې شي په دې باندې پاکي بیان الہ العالمین سبحانه پاکي د ربک رب ستاره رب العزه دی چې رب د عزت دی چې خاوند غلبه دی خاوند قدرت دی د عما دا غسنه پاکی دی یصفون یقولون چې وې دي ملائک بنات الله دي دا دروغ چې وې دي دینه پاکی د الله لا وسلام سلام دی منا د جانب زمونږ علی المرسلین پر لګل شي رسولانو باندې والحمدلله طول ثنا او صفت هغه چې لایق د شان د الله سره لله خاص الله لره دی رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی